ما كان ينبغي لنا مناسب لنا لپاره ان نتخذ من دونك من اولیاء چې موږ نشستانه علاوه نور خدایان او دوستان ولکن متاتهم اباهم لیکن تعدیل فیدا ورکړي او دې پلارانو مشرانو ته حتی نسو ذکر چې دې ستا یاد یې کو وکانو قوما بورا او دا قوم تبا کیدونکي دې په خپل تبای خو خوا فقد كذبوكم الله تعالی بده معبدین توي دا چې چا عبادت کړي والله تعالی به بیا دي ته وي چې فقد كذبوكم دې معبودین او تاسو دروغجن وړلې هغه خو موږ ته نو ویلي پیر بابا تبا الله تعالی وي چې تاریخ خلکو ته ویلي دې من جوارانو ته نه به وي چې ما خو ته نو ویلي ما خو عقیده د ایمان او اسلام برابر و نو الله به دې من جوور ته وي چې خدان وغه خو وي چې دا مانو نو دا تا دا څه کول فما فقد كذبوكم بما تقولون نو دې معبودین او تاسو په خپل وینا کې دروغجن کړي نفما تستطيعون صرفا طاقت نه لري تاسو دلته کول د عذاب د خپل ځان نه ولا نصرونه د مدد ځکه چې دغه په خپل ستا مخالف شو ومن يظلم منكم نذق عذابا كبيرا سو چې ظلم کې پتا شو کې وبس کو بل باندې عذاب غټ وما ارسلنا قبلك من المرسلين وان لګل مستانه مخ پیغمبران الا انهم مگر اغي چې ولیا كونوا الطعام غيب ډوډۍ خړو يمشون في الاسواق او بازارونو کې د خپل ضرورت د پاره ګرځیدو وجعلنا بعضكم لبعض فتنه من ګرځول دي استاد دین د پاره ازمیخ سبب د ازمیخ اتصبرون ول صبر کوي کنه کوي وکانه ربک بصیرا او استاد رب لدون کې دي چې څوک صبر کوي غلبا اجر ور کوي وقال الذين لا يرجون لقانا وایا کسان چې تمن ساتي زموږ د ملاقات قیامت نه مني سوي لولا انزل علينا الملائکه وان لازم خال ملائکه او نرى ربنا ولمؤمنين خپل رب لقد استكبروا في انفسهم دي تزان په خپل ذهن کې ډېر غټ ښکاری لقد استكبروا في انفسهم دي تزان په خپل ډېر غټ ښکاری واته تو ان کبیره او زیاته کې ډېر غټ زیاته دومره تمه ځان ته د چې زمون خاله بم لا ملائک راځي نو که ملائک رانه نو څه د پاره راځي دا عذاب د پاره یوم يرون الملائکه چې کله دي ملائک ویني نو لا بشرا یوم یذل المجرمین خوشالي بني په دغه ورځ باندې مجرمانو د پاره ويقولون دي بوای حجرا محجورا پنا واړو پنا واړو پنا حجرا محجورا د عربی محاوره ده چې مصیبت راځي څه شی راځي ولکه یو دوه غرب دی نه حجرا محجورا نه نجیما پنا واړو پنا ده ويقولون حجرا محجورا غرناتی وی التسهيل والا ابو القاسم الغرناطي والعرب كانت تتعوذ بهذه الكلمه مما تكره چې کوم شی به بد غنه نوې حجرا محجورا نغواړو نمنو وقدمنا الى ما عملوا من عمل او وران بشمون دا عمل الذي کړي وجعلنا هباء منصورا وی بغردو موږ غبار خور هباء منصورا اش گرد غبار برباد بکو برباد هباء غبار گرد اصحاب الجنه منصورا خور اصحاب الجنه يومئذ جنت والا وبدغ ورضبان خير غرض مستقرا دوسدو په لحاظ واحسن مقيلا او خرید آرام په لحاظ احسن بهتر دی مقیل عدد آرام په لحاظ دا غید اوسېدو دی او د آرام ځای ډېر مزیدار دی الله دې متراک ويوم تشقق السماء بالغمام او په کوم ورځ باندې بچ وچوي د اسمان بالغمام د ورجزنا اسمان با وچوي او ورجزبه راش په دې ورجزو کې بسې ونزل الملائکه تنزيلا را کوز بش ملائک را کوز دل الملك يوم يزن الحق ده صدا پارا فیصلو دا پارا دا نظام دا برابر اول دا پارا ملائک برا کزیگی دا سی ورجزی دا سی برا روان والملك يوم يزن الحق للرحمن حکومت بپتا غورت بانی پرشتیا دا مهربان بادشاہی وکانی یومن للکافرین اسیرا و دا غورت پا کافرانو بانی لیر زیادت سختا و یوم يعض الظالم ولا يديه و پتا غورت بانی بچک لگی ظالم پخپل لاسونو بانی یقول لے بوائی یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیل ارمان دے جمعنا پیغمبر سرنی ولی ویلارو یا ویلتا لیتنی ارمان دے مالرا یا ویلتا افسوس دے لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا ارمان دے فلان کې می دوست نوې ګرځولې ځکه چې لقد اضلنی عن الذکر زید قران نا گمراه کړم قران خو بیانې ده او دې بدبخت ما ته وی مو ورده خواله نو دا فلان کې می دوست نوې فلان کې څوک دی الګ وې د چا نوم پکې نشته دا فلان کې دار چا نوم نه ده دا فلان هم د چا ارسل نوم نه ده نو دا فلان کې نوم خو پکې نشته نو دا فلانن څوک یادای یا لیتنی ارمان دے لم اتخذ فلانا خلیلا چې فلان کې می دوست کړي نه وینه غ فلان کې خوار سره کې دی شي کنه هغه سره دی چې تا د قران نه بندي
دا لقد اضلني عن الذکر بعد جاني زي گمراه کړم او خطا کړم د قران نه پس دا وینه چې ما تراوي او کان شیطان للانسان خذولا او شیطان د انسان لپاره خذولا مدد پر خودون کې ده یو واقعي ته پکې اشاره ده دا چې چلو دا عقبه نه ده عقبه بن ابي معيط نو د ډوډۍ دعوت کړو نو د مکی سردارانو له دعوت کړو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دعوت ورکړ نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته لاړ دعوت لا نو چې الته کېناست نو خلکو ډوډۍ خوړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د عقبه وی ډوډۍ وخوره هغه وی زه خدا غفور نه خورم چې شو پورته کلمه نه وی نو بس هغه لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بس نبی علیہ السلام خوشاله ډوډۍ وخوره چې واپس راغی خبره مشهوره شو په مکه کې چې عقبه خو مسلمان شو نو امیہ ورپسې راغی او امیہ نه ابی بن خلف نو ابی بن خلف خو دا راغی خدای دې تا غر کې ته خورش ته ما واورې دا کلمه ویلې ده مسلمان شوی سړی وای چرته مسلمان شوی ما وي سبا او تصابي شوی عقبه هغه وی لا والله صابي شوی نه ما ولکنه ابا ان ياكل حتى قلت ذلك خو هغه ډوډۍ نه خوړه چې ډوډۍ نه خوړه نو ما د میلمه قدر خو کاوه نو سمې کړی نو هغه د ډوډۍ نه خوړه چې څو ورته کلمه نه دی نو ما ویل قلت ذلك نو ما هغه د پاره رسې ویل وليس من نفسي او دړنه خو منه وا واسه مې دا هغه خوشاله ول لپاره نو دا نو ابي گمراه کده غده نو دا چې دوستان ته ځان د پاره نشي چې تا د الله تعالی د دین نه اړای وكذلك جعلنا لكل وقال الرسول پیغمبر بر قیامت ورځ یا رب اذا ما رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا بشک ما قوم نیول او دا قران مهجورا پر خو دې شوی دویمه معنا ده مهجورا ټوک او خندا یو ده هجر یو ده هجر مستكبرين به سامرا تهجرون هجر يهجروا خنداتم وي نو پیغمبر به یو دا وی چې د خلکو دا قران پرې خو دی او زم دا چې د خلکو په قران پورې خندا کولا په قران پورې یا د قران والو پورې خندا کولا وکذالک جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين دا چې مقرر کړی دا پیغمبر د پاره دشمنان د مجرمانو نه وکفا بربک هادی او نصيرا پر د استاره هدایت کوونکې مدد کوونکې رب رهنمائی کوي وقال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي لولا نزل عليه القران جمله واحده ولكن نازل دا قران په یو ځل كذلك دق شان یو ځل نازلو كذلك دق شي لګ لګ نازلو د دې په خوخه نه په خپل خوخه کو ولې یو وجه پکې دار چې نثبت به فؤادك چې استاذ په مضبوط کو چې وخت په وخت وه راځي نستاړه به مضبوطي ورتلنا ترتیلا او لولوي مونږه ستا په مخې په قلار لستل چې ټول په یو ځای راشي نو بیا برته مشکل شي چې لګ لګ نازي نو تبع الوليوم بل دار چې د موقع مطابق به احکام راځي داغه فیصله ولا یاتونک بمثل کله کله قران د خلقو د اعتراض په جواب کې خبره کوي نو ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق او دین راوړی ستا په مخ کې سوال او بمثل نه مراد یو سوال له یو اعتراض الا جئناک بالحق مگر موږ تعالی دا صحیح جواب درکو احسن تفسیر او بهتر وضاحت نو دا په لګ لګ نازل اولو کې درېمه خبره بیا دا شو چې خلک سوال کوي نو تاسو جواب راځي تعالی الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم كم کسان چې راجمکیږي په خپل مخونو باندې جهنم ته اولئک شر مکانا دا ناکار د مرتبه په لحاظ سره وضل سبیلا گمراه دي لارې په لحاظ سره ولقداتنا موسی کتابه بشک ور کړم موسی علیہ السلام تم کتاب هغه موسی علیہ السلام پیغمبر او هغه په بازارونو کې ګرځېدو مشکلات او دا تکلیفونه ورته رسېدل وجعلنا ما هو خاو هارون وزيرا او ګرځولې موږ سره ورو د هارون مرګره فقلنا ذبائر القوم الذين كذبوا بآياتنا من ورتویل لا شهد على قوم تدرودن غني آیاتنا فدمرناهم تدميرا اي خبروا نمرنا تمام پر تبا کول وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم قوم نوح عليه السلام چې کله تکذیب کړ پیغمبر نه موږ غار کړو دلته پر یورپ کې یو صاحب پیدا شوی د هغه په قران اعتراضونه کړی شل اعتراضونه په قران کړی نه هغه کې اعتراضونه ور دي قسم نه دي وای ګوره وقوم نوح لما كذبوا الرسل او د نوح علیہ السلام قوم چې کله تکذیب وکړ د پیغمبرانو وی ګوره وی دا رسول جمع ده او د نوح علیہ السلام قوم ته یو پیغمبر ته وی ګوره ته نو دا د خرطو به وقوف ده د خرطو به وقوف په دې ده چې په قران مجید کې نه په ټول عربی کې د خبره عادت ده چې د مفرد په ځای جمع او د جمع په ځای مفرد راځي نمبر 1 دویم د خرطو به وقوف په دې ده چې د یو پیغمبر نه انکار کول دا شي دی لکه ټول پیغمبرانو نه انکار کول نه ځکه قران کله جمع وایي او دا به وقوف برید تاوی چې ما په قران ډېر غټ اعتراض وکړ دا څه قسمه اعتراضونه دي نو مخکې خو د عربی نه ځان خبر کړ
اغرقناهم نمغدي غرق وجعلناهم للناس آیا هم ګرځول د خلکو لپاره نه خو عبرت او تمنا للظالمین عذاب الیم او تیار کړم د ظالمانو لپاره دردناک عذاب. وعاد و ثمود او غرق کړی مونږه او تبا کړی مونږه عادیان او ثمودان او اصحاب الرس او کوی والد شعیب علیہ السلام قوم او چا وینه درسنه مراد به یو په خوانه زوړ کوی وی والله علم چې دا سوق دی. لیکن ډیر خلک وی چې د دې نه مطلب د شعیب علیہ السلام قوم نه وقرون بین ذلک کثیر او د دې په منځ کې ډېر پیړې موږ غر کې کړې دي. وکلم ضربنا له الامثال او دې ټول د پاره موږ مثالونه بیان کړې دي. وکلم تبرنا تدبیرا او چې مثالونه عبرت وانه غشتنه موږ هر یو پرې کې تبا کړې نه تبا کول. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء او دې راغلي دا ولقد اتوا على القريه التي او دې خراغلي دي پاغه کلی باندې دی راغلی او پاغه کلی باندې تیر شوی دی امطرت مطر السوء چې په چا باندې نه کار باران د کانو شوی دی. شوکو دا د لوط علیہ السلام علاقہ او دا قوم چې دی افلم یکونوا يرونها ولدین کی دین نکیږي افلم یکونوا يرونها دی نشي چې دی کلی ته وګوري د عبرت په نظر باندې بلکانو لا ارجون نشورا بلکې دی تمسا چې دوباره پورته کېدو و ازارو کاو چې کله دی تابعین یتخذونک الله ذبادین نشتا در مگر په خندا باندې ټوک در پوری کوي. هذا الذي بعث الله رسولا دا شوی ولدا کسته چې الله تعالی را لګلې پیغمبر ان کاد لیدلنا عن الهاتنا د خو نږدې دي چې خطا کې مونږه د خپل خدایانو د عبادت نه ولولا ان صبرنا عليها کوم کو چرته ټینګ پات نشو ځان خو خپې جنې وای ګورې دا مونږ هم دشي کنه دومره کلک نه یو خو لګې ټینګلې را راکړې او سو خبر راته وګړي دا بتلیو نو چې دا شی دی نبی منه ولې لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون او دی په پوښي حين يرون العذاب چې کله عذاب ویني من ضل سبيلا چې څوک دې خطا لارې پلیاس ارايت من اتخذ الهه هواه ته خبر دا غچانا چې هغه نیولې خپل خدای الهه خپل خدای هواه دا خپل خواهش د خپل خواهش نه خدای جوړ کړی دی او دا خبره مني اف انت تكون عليه وكيلا آیات برد نگران شي تبرد محافظ شي ام تحسبوا الاستاد خیال نه ان اکثرهم يسمعون يعقلون چې اکثر پر خلکو کی خبره اوري او یا پی پويږي انهم الا كالانعام ندي مگر د سناو سارور زناور پشان دي بل هم ضل سبيلا بلکې سارونم خطا دي لارې په لحاظ ساروي خو بیا ما خپل لار پیژني خپل کوډي پیژني خپل خور پیژني نه خو د اسلام نه خبر. الم تر الى ربك كيف مد الظل بیا دلائل توحید ولتن ګوري خپل رب ته څنګه شو مد الظل د سبا د خطونه پس دا سورې څنګه خور کړي ګوره سبا چې راوخیږي کنه او رڼا رو راځي نو ارزه سورې خو سورې معلوم نه سورې مال ټول ځای کې سورې ای خو سورې ښکاری نه ولې ځکه چې نور نه نو بیا چې مد الظل الله تعالی سورې وګت کړي د سبا نه تر د نور درخته پورې ولو شاء لجعله ساکنا او کله الله تعالی اراده وینو دا حالت به د قص برقرار ساتلې وي او دا سورې باندې پیجندلې نه وي غارما ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا وګرځو مونږ انور پرې باندې دلیل پس باندې پدې سوري باندې د سوري پته کله ولګي دا لکه چې کله نور راوخته ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا بیا مونږ را کومو دا سورې خپل ځان ته لګ را کومول چې غرمشي سوري بالکل اول څومره وګدوي بیا ورو کمیږي او بیا رښتو بیا زیاتیږي وهو الذي والله تعالی غزاد دی او چې بیا زیاتیږي نو بیا چې نور نو بیا بالکل مکمل بیا ختم شي بیا ټول سورې وهو الذي جعل لكم الليل لباسا الله تعالی غزاد دې چې ګرځولې د تاسو لپاره د شپه لباسن دا پرده دا لباسن دا څه څنګه سره په جامو کې پټین د چې شپه تیار شي هر څه پټ شي کنه والنوم سباتا او ګرځولې دا خو تاسو لپاره سباتن د آرام د لپاره وجعل النهار نشورا او پیدا کړی دا ورځ نشورا د کورونه د وته د لپاره چې زئی ګرځي په دنیا کې الله تعالی د دین خدمت یا کوي او یا څه کوي ځان له حلال روزي ګټي صف خیر او صف فایده راوړي وهو الذي الله تعالی غزاد ته ارسل الرياح حجرا لګدا بادونه او هواګانې بشرن د خوشاله لپاره بین یدی رحمتي د خپل رحمت نه مخکې باران وانزلنا من السماء ماء طهورا اور علیکم من اسمان نو پاکونکي لنحيي به بلدة ميتا چر ژوندې کو پرې باندې مونږه پرې باران باندې بلدة ميتا علا قملا اسم قملا ونسقيه او وسكو مونږ دا وبو مما پاس داغسنا ونسقيه او وسكو مونږه دا وبو مما خلقنا په هغه مخلوق باندې چې موږ پیدا کړی دي انعامن چې ساروي دي او اناسیه کثیره او ډیر انسانان دي نو ډیر انسانان به باران غس کی او ډیر انسانان به چینو غس کی او ډیر انسانان به چې تکي د بل ځای نه ځان له فلټر کوي او راوړي وي دا
ولقد صرفناه بينهم وبشک دا وبمغل دي تقسیم کړی دي خلق په منځ کې یا دا باران مو تقسیم کړی دي خلق په منځ کې او یا دا مثالونه موږ تقسیم کړی دي خلق په منځ کې ليذكروا چې نصیحت قبول کړي کله یو مثال کله بل مثال فابا اکثر الناس الا كفورا انکار کړي خلق مگر د کفر نه انکار ونکو دار سره یو کو د کفر نه ونکو دا ولو شئنا کچرته موږ غوښته لباسنا فی کل قريه نذیرا موږ بلګلې په یو کلی کې پیغمبر په هر کلی کې رمضان لدان پیغمبر لګلې خدا قران هم لګلې نو دا قران چې په کلی کې بیانېږي د پیغمبر د تلو هغه مقصد پورا شو نو څنګه به رسول وي ولو جئنا دې آیت باندې پوښ ولو شئنا کذا منغه خوخوي لباسنا فی کل قريه نذیرا موږ په هر یو کلی کې پیغمبر لګلې وې خو پیغمبر ته ځکه حاجت نشته چې قران پوره دی او چې قران پوره دی نو قران به علماء بیانې د پیغمبر کار رواني کړي فلا تطع الكافرين الكافرون خبر ممنا وجاهدهم به جهادا كبيرا او جهادك د کافرانو خلاف به د قران په ذریعہ باندې جهادا كبيرا ډېر لوی جهاد سره قران بیانول چې قران بیانې نو دا د کافرانو خلاف ډېر لوی جهاد دی ځکه خلک به په دین باندې پوي شي د خلکو به د الله سره تعلق قائم شي د خلکو به عقیده برابر شي خلک به خپل فرایض پیژني خلک به خپل حقوق پیژني خلک به خپل ذمہ داري پیژني وجاهدهم به او جهادک د دې بی دین خلکو خلاف د دې قران په ذریعہ باندې جهادن کبیره ډېر لوی جهاد یو تا په حدیث کې افضل الجهاد ویل شوی او یو ته په قران کې جهاد کبیر ویل شو نو جهاد کبیر قران بیانول او جهاد افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر د ظالم حکمران په مخ کې حق خبره کول نو دا جهاد افضل او دا جهاد کبیر له وجاهدهم به جهادا کبیرا او جهاد کړه کافرانو خلاف وجاهدهم او جهاد کړه کافرانو خلاف به د قران په ذریعہ باندې جهادا کبیرا ډېر لوی جهاد وهو الذي مرج البحرين والله تعالی غزاد دې چې را پرې خو دي دوه سمندر دوه دریابونه دوه وبو هذا عذب فرات دا یو پکې خوږی ډېر خوږی وهذا ملح نجاج نو دا بل پکې تریو ډېر زیات تریو وجعل بينهما برزخا او الله تعالی مقرر کړی دی دوه په منځ کې یو پردا وحجرا محجورا او یو مضبوط بند پکې مقرر کړی دی هغه دا مطلب دی چې دا دوا ګوره په دې تریو سمندر کې دا تریو سمندر چې دی پرې دا سمندر د اوبو تروي نو په دې ترو اوبو کې دنم داسې علاقې دي چې پاره کې سدي پای کې دنه خوږي اوبو دي عام طور باندې په خوا دا خبره لګه مشکله و او دلته درس خبره نه ډېر زړه دا خو نه تاسو په دې مټه انتظار نه ضروري خبره ما زما هغه نه کوي په غاړه نو بیا تخرجوا في المجلس تاسو وایي نو بیا انا ته ها اشاره کنه اشاره نه اشاره نه غاني ربنا شي خير ده حاجه وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا والله تعالی مقرر کړی دواړه په منځ کې یو پردا وحجرا محجورا او ډېر مضبوط بندې پکې والے دی چې دا یو وبد بل وب سره نه ملاويږي لا يبغيان دا یو وب په بل وب باندې زیاتې نه کوي نو دا په دې سمندر کې داسې ځای نه دي چې پای کې درنه باقاعده خوږي وب دي دا چې کوم خلک په سمندرونو کې مزه کوي ندی ته داغه پته لګي نن سبا خو تقریبا د کراچۍ د عام مچمارانو ته معلومه دي په دې کشتو کې لاړ شي او دنه پکې ځان منګي راډک دا نن سبا عام خبره ده خو په خوا به دا لګه مشکله و چې دا څنګه کې دی شي چاته به معلومه نه ویل نن خو معلومه دي هر چاته وهو الذي خلق من الماء بشرا الله تعالی غزاد ته چې پیدا کړ انسان نه د وبونه انسان فجعله یعنی فجعل له د پاره مقرر ک نسبا یو نسب چې پلار طرف ته تللی او شهرا او بل سسرال بل خرګنه چې دی بل طرف ته تللی دا د هر چا لپاره یو نسب دی چې هغه د خپل پلار طرف ته د خاندان دی او بل خرګنه دا چې د کور والو طرف ته خاندان دی
خج وکان ربک قدیرا او ستا رب پار سبحانه قدرت لرونکی دی و یعبدون من دون الله او د خلق بندگی کی د الله تعالی نه بغیر ما دا اصلا انفعهم چې فایده ورنشي ورکوله کچرت دی را بلی ولا ضرهم او نقصان نشي ورکوله کني را بلی وکان الکافر علی ربه ظهیرا او کافر د خپل رب خلاف مددگار د شیطان دی کافر د خپل رب خلاف مدد کوونکی دی د شیطان ظهیرا معاون وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا او نه دی لګلې تا در ما مگر زیره ورکوونکی او يرونکی ورته وایا ما ارسلکم علی من اجر نغوالم تاسو نه پدې باندې سمزدوري الا من لكن دا یو خبره خو غواړم چې شاء من شاء يتخذ الى ربه سبيلا چې څو غواړي پتا سو کې نو دي نشي خپل رب طرف ته لار د هدایت دا خبره خو غواړم کته دې ته مزدوري وې نه دا خو مې ارمان دی چې ته سم لار بیا مې وتوکل علی الحي الذي او چې ته دا خبره کې نو خلک خو دې مخالفت هم کوي ته د خلکو خیر خوایي کې او خلک د دشمنی کوي نو خیر دې ما الله تعالی ته ځان سپارل وتوکل علی الحي الذي لا يموت او اعتماد کو په ذات باندې چې همیشه ژوند دې عمر بنا وسبح بحمده او د الله تعالی تسبیح وایي سره حمد الله نه وکفا به بذنوب عباده خبيرا او پر دې الله تعالی د خپل بندگانو د ګناہوں خبردار الذي يغذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړ اسمان او زمکه او ما بینهما او چې په دې منځ کې په ستته ایامن پشپغو زمانو کې پشپغو دورونو کې ثم استوى على العرش بیا مستوی دې پارش باندې څنګه شان دې الرحمن او مهربان بادشاہ دې فاسال به خبيرا نو دې مهربان بادشاہ د شان او د حقونو په باره کې دی او خيار او د پوهه سړي نه تاسو کا اسنه چې د خرایرو نه تاسو کې د پوهه خلکو نه تاسو کا چې خدای پیژني چې هغه ته وایي چې خدای پاک څه مقام او څه احکام واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن یو چې کله دې ته ویل شي چې داو کې رحمان بادشاہ تا قالو دی و من رحمان او رحمان ستوي ظالمان دي کنه هانو کې خې پیژني دا الله تعالی ته تمای دا دونمونه یو الله او یو الرحمن دا بالکل اسماء اعلام دي دا باقی صفاتونه دي دا اعلام دي ګوره اتسجد انا اسجد لما تامرنا والاستادكم د وجنم سجدو کو وزادهم نفورا او زیاتی دا دی د پاره تیختا نو ته دعا کو الله تعالی چې څنګه دی د تیختا زیاتی الله تعالی موږ له خضوع زیاته کی تبارک الذی ډېر لوی خیر او برکت مالک دی غزاد وجعل فی السماء بروجا چې په اسمان کې مقرر کړی د استوري وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا پیدا کړل په دې کې نور چې هغه پړقیدون کې او قمرا منيرا اوس په مې چې هغه رڼا کوي سپومې دا رڼا لګا یخه او د نور رڼا ګرمه ده وهو الذي جعل الليل والنهار او الله تعالی غزاد ته چې پیدا کړی دا شپه او دا ورځ خلفتن دا په یو بل بشرا روان دي یو بل خلیفګان دي لمن دا چا د پاره عبرت دې دا چا د پاره اراده ان یذکر چې غواړي چې نصیحت قبول کړي او اراده شکر آیا غواړي چې الله تعالی شکر گزار بنده جوړ شي عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا او د الله تعالی مهربان بادشاہ غره بندگان و عباد الرحمن د الله تعالی غره بندگان چې د الله تعالی خوښ دین دا کوم دي الذين لا غدي يمشون على الارض هونا چې روان دي په دې ځمکه کې هونن په وقار او په سکینت او په اطمینان هونن دسنه چې خپې په ځان پس راکاږي خپې په ځان پس راکاږي چې دا رواني چې سړی وځي کنه نه جوړه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولید چې ریپورت روانو وته دل تراشه سراغ وته ولې تبي دی ولې په خپو کې دي چې چللې وینا ویا چې په دې په خلاله زمونږ کوړه وسره یو دوه کوړې وې غره ته سمجه کستا په شان د ټول مسلمانان چې خدا کافر به وځي دا خو به ژوند دی خو دا په بوګو ته کې به تساو بس وایي په خبره باندې کنه زه یو مدرسې ته تلم په 1976 77 کې دا مدرسې نوم د تنالم ډیره غټه مدرسه ده ما په کې بیا سبق نو هغه مولوی صاحب یو ځل د سره وغوښتم ما ته چې لکه ته خو نیغ غونته کې ګرځي نو ما ته وی چې شکر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نشته نو هغه لوی محترم وفات شوی له صلی الله علیه و هغه ناس نو هغه راته په چشمو کې وکتل وی ولې ناظم راته وی ولې مې دا شسته د طالبان چې څنګه ریپړان ګرځي دغه مې یو سړی په هغه زمانہ کې ریپورت کا ګرځیدون هغه دوه کوړې لگاو کنه مې کوم حضرت عمر رضی الله عنه او د مدرسې تراغله وي نو یو ځبه پرې خره او د ټول طالبان به دوه کوړې والی وایي په خبره اسې وته مخامخ نو هاونن معنا دا چې بحلم ووقار وسکینه خدای سړتوب غوندې مزل کوي په پدان پسند راکاږي کشه پدان په تخپیرا نو په سره پدان په سره راکاږي
واذا خاطبهم الجاهلون او چکل دی سره الجاو شي جاهلان او زديان خلق و سره خامخا کېد کوري دو باس شروع کی نو قالو دی ورته وی سلام رو خبر او تکي هغه بزدي کوي زد کوي دی برو خبره کوي دی بوته یاره سلام دی پتا باندې بس یاره تاسو سره خبره کول نه واړم دا مطلب شو زه امداد د ټریفیک په اصول باندې ډیر زیات حاجی زکه چې يمشون على الارض هاونا په دې روډ باندې روانې نو بدمعشي مکو په بدمعشي مګرځه چې بغو کې ورې بل ډرایور تر شو ګورو نو غم نشي په جذبه کې شي نو بد دی یو بل ته نو بل دزه دوزه بد لوی لاندې جوړ نو دا په دې روډ باندې دا قصې ډېرې زیاتې نو دا آیت باندې کې عمل کې پکاره دا په دې روډ باندې ده په دې بوډونو باندې ولي آیت يمشون على الارض هاونا چې په دې ځمکه باندې رواني خپ اطمینان بس مزل کې کلی اسلام آباد ته لاهور ته خپل کار سره کار لره مزل کوه بل چاته سره برن ګوري او دا سره مقابله او زت په کې مجدته او دا بار هارون نه والا او دا اشاره کول چې راځه را پسې دا په دې گاډي رښتو لیکلي ته زور د پکینو راځه را پسې و یا مخکې شو یا پاس کراو یا برداشت کړو دې لیکل ته ساجت والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما او د الله تعالی خو بندگان هغه د شپې تیرې د خپل رب د رضا لپاره په سجدو کې سجدا سجده کوونکی وقیاما او ولاړ قرآن وایي والذین یقولون او دا کسان چې وایي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اذا من غرب والے من عذاب د دوزخ ان عذابها کان غراما د کچ عذاب د دوزخ تبعید او بربادی دا او دا په شریف ور بیان خطه ایدات نزی انها ساءت مستقرا ومقاما دا عذاب د جهنم چې ده بد مستقرا نه مستقل سیدو د پاره او مقاما او د لګ وخت د پاره یو غوپه بکم ډیر غرانه دا هغه نه دیم الله تعالی وساتي والذین لا يدعون مع الله الا اخر او د الله تعالی خو بندگان هغه چې نرابل د الله سره بل خدای ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نو وجنی هغه نفس الله تعالی حرام کړی مگر په حق د حق مطابق په حق چې د وجلو حق ولا يزنون او بد ملي او بد کرداري زنا نه کوي او مې يفعل ذلك او سوف دا کارو کوي يلقى سامان د دې نقصان سره ملاويږي د دې د وبال سره او د نتیجې سره به مخامخ کیږي يضاعف له العذاب يوم القيامه دې ته بده چې نظام ملاويږي د قیامت په ورځ باندې یو په خپل گمراه او بل چاته د گمراهه لار خو دلوا ويخلد فيه مهانا او همیشه په توشي کې سپک سپورو الا من تاب وامن سوا دا شان چې توبه او باسي ایمان وروړي او عمل عمل صالحا او عملو کې اولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات دا کسان چې الله تعالی په بدل کې ورکړي دي لري د ګناونو په وجه باندې د دې د ګناونو په ځای باندې حسنات نیکه د دې څه معنا ده نو د دې یو معنا خو هغه حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی به یو سړی راولي او ځان ته به را نږدې کی پوهیږي په خبره باندې نو فتعرض عليه صغائر ذنوبه نو الله تعالی بدتا وې ته را نږدې شو څنګه به را نږدې کی دا الله تعالی ته علم نو د غټ ګناونه کړی او اړه به هم کړی نو الله تعالی به ته وې هغه واړه به ته وې افلان کې وړو کې ګناه دې کړي واره ته یاد دي نو دی به بیا به افلان کې وړو ګناه چې دې کړي وغیرہ ته یاد دي افلان کې نو الله تعالی به ته وې چې د دې په بدل کې مې د لسدر او دې به اوس یریږي چې اوس غټ راته کوي نو الله تعالی به دې زده ټول ګناهونه په بدل کې مې د نیکي درکړي بد الله تعالی مرزي چاته بخینو بخي دا معنا ده دغه معنا ده چې توبه وباسي او نیک عمل وکي نو يبدل الله سيئاتهم حسنات او د ګناونو په بدل کې به الله تعالی نیکي ورکي څه معنا ده د اوس صالح شو نو دته چې خپل تیر یو غلطی را یادېږي نو د توبه وباسي بار ستومانه کیږي بار پیمانه کیږي نو د هغه ګناونو نه چې توبه وباسي او پایخ پیمانه کیږي او معافي غواړي نو هغه په څه بدلېږي پنه کوي باندې بدلېږي درېمه معنا دام دا چې د کوم ګناونو عادت او دغه په ځای و د نیکو عادت شو نو په خوا به ګناونه ګټل اوس غټي اوس نه کوي غټي وکان الله غفور رحیم او دی الله تعالی بخون کې مهربان ومن تاب وعمل صالحا او سوچ توبه وی باسي او عمل کوي فانه يتوب الى الله متابا نو د توبه وباسي الله تعالی ته داسې توبه چې هغه توبه مقبوله ده او د الله تعالی خوخه ده داسې توبه د الله تعالی خوخي والذین لا یشهدون الزور او دا د الله تعالی فق بندگان کسان دي چې نه حاضرېږي داسې مجلسونو ته چې هغه د ګناه مجلسونه د دروغ مجلسونه د ګناه مجلس ته نه حاضرېږي د مشرکانو میلو ټیلو ته نه حاضرېږي په خپل به میلې ټیلې نه جوړي او چې بل چا میلې ټیلې جوړ کړي نو هغه کې بم داغه هغه ګناونو هغه کارونو تماشو له بنزي ها که چېرته د دعوت لپاره ځنه خپل خبره به وکي بیا به راځي ولته به تماشو نه نزي واذا مروا باللغو مروا کراما او چې تیر شي په بس کارونه باندې نو تیریږي په عزت باندې یعنی داغي سره پاره بیا بسلو خبرو کې شریکيږي نه
واذا مروا باللغو چې په فضل مجلسونو باندې تیر شي مروا کراما خو په عزت تیریږي مطلب دا چې ور سره شریکيږي نه مخکې واړي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم او چې کله دې ته نصیحت ورکړي شي پایاتونو د خپل رب لم يخروا علیها ثم وعميانا نو نه تیریږي په دې باندې وړاندې او کاڼه وړاندې سو عبرت خوال څه خبره خو زده والذین یقولون ربنا او دا کسان دي الله تعالی خو بدنګان چې وایي اې زمونږ رب هب لنا من ازواجنا وبخي موږ تر خپل طرف نه زمونږ خپل بیبيان زمونږ بیبيان او ذریاتنا او زمونږ اولادنا قرة اعین یخوال لسترغو وجعلنا للمتقین اماما او ګرځه موږ د متقیانو لپاره پیشوایان د متقیانو لپاره هم سو ګرځه پیشوا او مقتدا تفسیر مدارک وی فی الآیت ما یدلو پا دے آیت کے دلیل لے چی علا ان الریاست فی الدین پا دین کی مشری چی دا یجب ان تطلب و یرغب فیها دا مطلوب ام دا و دا مرغوب ام دا و دا واجب دا چی تی اغاڑے دا دین دا پار مشری وختل واجب دی وجعلنا للمتقین اماما او موږ د متقیانو د خو خلقو د پاره پیشوایان کې د بدمعشانو نه دغه د بدمعشانو مشر خو به در باندې بیا بدمعشي کول غواړي بیا ولار شي بیا به د باندې خلک لوبي وکي بیا به بل طرف ته به بوزي او دا معنی ټیک ده امام جمع د عام منم کې دی شي امام خو مفرد دی او جمع د ائمه فقاتلوا ائمه الكفر خدام پکې چا ویل دي چې دا امام جمع د عام دا او عام مقتدی تم وي وګوره ته عربي ژبه کې هډر وسعت ده وجعلنا للمتقین اماما او دا معنی ټیک ده چې وګرځي موږ د متقیانو د پاره مقتدایان موږ په خلکو پسې ور پسې کې چې ستان یریږي او د بدمعشانو لیډرانو او د بدمعشانو مشرانو د دې د مشران موږ بچ کې الله تعالی داسې مشران موږ لگا کې چې هغه مشران متقیان او موږ تابعدار نو دا هغه الټا شو اولئک یجزون الغرفه بما صبروا داخلك چې پدې کې دا خوینه موجود دي نو دې ته ملاويږي او چته بالا خانه د دې صبر په وجه الله دې متراکي ويلقون فيها تحيه وسلاما او دې ته ملاويږي پدې کې ويلقون دې ته ورچولې کېږي په پښتو کې موږ کنه سلام په واچو ويلقون فيها او دې ته ورچولې کېږي په دغه جنت کې دی به ملاوي دې شي په دغه جنت کې تحيه د خوشامدید سره وسلام او سلام سره د پخیراله او د ستړي مشي سره پخیراله ستړي مشي خچاره سلام علیکم دا خالدین فیها په دغه جنت کې به همیشه اوسېږي حسنت مستقر او مقامه ډېر خره د همیشه اوسېدو د پاره او ډېر خره د لږ وخت د پاره اگر چې شوګل ورشي بیا لږ وخت د پاره نه خدا به دا بل په مقابله کې خبره کوي قل ورتوا ما يعبأ بكم ربي ششكي الله تعالی ما يعبأ بكم ربي دو معنی دي سپروا کوي الله تعالی استاسو لولا دعاؤكم کتاسو خدای پاک نرا بلې مخلوق خو الله تعالی پیدا کړی دی خو چې کوم مخلوق انسان هم دی او ډیر معزز هم دی خو چې الله تعالی ته आवाज نه کوي نو د الله تعالی په نسبت باندې د کانی څه فرق دی خدای له څه کوي قل ما يعبأ بكم ربي ورتوا استاسو سپر واساتی زما رب تاسو خدای د خدای پاک سنیم ګرځیا تا ته چې ته ولې پوره کې ما يعبأ بكم ربي اس پروا نکي زما رب استاسو لولا دعاؤكم ها پاغه وخت طبيعت توجه کوي چې تاسو الله تعالی را بلې دامان دمه معنا ما يعبأ بكم ربي الله تعالی لتاسو سزا ور تاسو له سزا ور کول سخون خونه ور کوي قل ورتوا ما يعبأ بكم ربي الله تعالی تاسو لا په سزا ورکول بسو کی څخون خو ته نه ملاويږي چې خامخا تاسو دوزخ ته بوزي لولا دعاؤكم خو سزا ذکر ما يعبأ بكم ربي الله تعالی تاسو له سزا نه درکې د په سزا په ورکول کې الله تعالی تاسو خیر او فائدہ نشتا سمزه پکې وته نشتا لولا دعاؤكم خو زکه د سزا درکې کې چرته نه وې دعاؤكم تاسو دا بلنه چې د الله د پاره شریکان ګوره د دې دا معنا ده ابن جوزی دا معنا کړی ده لولا دعاؤكم معنا لولا ما تدعونه من الشريك والولد سزا باندې د الله تعالی څخه نه ملاويږي وته نو ولې بیا ورکې سزا وی لولا دعاؤكم کچرته نو دا خبره چې تاسو د الله تعالی لپاره شریکان منه او اولاد ول منه لولا ما يعبأ بعذابكم لولا ما تدعونا هو من الشريك والولد
اس سزا به دل نه درکولې په دې سزا کې څه خوند او څه مزه نشتا خو ځکه درکې چې تاسو د الله تعالی د پاره شریکان ګوره او اولاد ولا ګوره ما یعبأ بكم سکی الله تعالی تاسو له سزا درکول او لولا دعاؤکم کچرته نه دا خبره چې تاسو د الله شریکان ګوره او کچرته نه دا خبره چې تاسو د الله تعالی د پاره اولاد منه فقط کذبتم وسخم دروغ ویل دي نو سزا بدر کیف سوف یکون لزامان دا بدر پور وس د عذاب خطه او تبعی بدر پور لازم ځکه چې شریکان ول نیولې دي تاسو کوم دا دواړه معنی شوي خجی سوره الشعراء بل سوره شروع کوم اجازه مستاسو yo manito para haga más ser una sí va a rendir lo legal hasta دعا ما تقرأ من كل عبان مشنان من الله من الله وعلى بخير بدنا لهني بس العوان شو مزون بختار تزامن التناسل صحيح بارك الله وعليكم السلام جي بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون پیغمبر باندې به اعتراض کاوه دا شاعر دی نو الله تعالی وتوی د شاعرانو مرګري نه پیژنې د شاعرانو مرګري څنګه ای اصل پر لپنګان نو د پیغمبر مرګري څنګه دي سنجیده خلق پوها خلق دا د تیر زمانه د دور متوسط صورت ته عبد الله ابن عباس وای سوره طه سوره واقعه او سوره شعراء په یو دور کې نازل دي نو دا د یو دور صورت شو دغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته تسلی ده او د توحید دلایل دي د وو قومونو مثالونه بدل تر بیان او بیا هم اقا خبره بیا دوباره کی چې نخي دوه قسم دي نخي سودي یو دلایل دي نو دا راغلي دي او دویم نخي عذاب دی نو داغه انتظار کوي په مقبر راځي دی وی نخي ولې ناراضي نو الله تعالی وی نخي او آیاتونه دوه قسمه یو نخي سودي دا په کائناتو کې د خوري وري په شاونو نه په زرګونو نه په لکونو نخي نو که عبرت علی د دین والا او که دا بل قسمه نه غواړي نو هغه په خپل وخت را روانه ده هغه ته عذاب بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله ډیر زیات مهربان او همیشه مهربان دی طاسین میم تلک آیات الكتاب المبین دا د آیاتونو دا کتاب چې هغه ښکارا کوونکی دی حق لرا لعلک باخع نفسک کې دې شي ته خپل ځان برباده الله يكون مؤمنین تبا کوونکی خپل ځان په دې ورته داخله کې ایمان نه لري دا څه مکوا دومره ځان له درد مو ورکوا دومره ځان له تکلیف مو ورکوا چې د حد نه زیات تکلیف درته ملاوي شي چې ولې داخله کې ایمان نه راوړي بس خپل کار کوا نه راوړي نو نه دی راوړي په خوانم خلکو نه دی راوړي ټول خلکو د په خوانم ایمان نه دی راوړي ما امنت قبلهم ان شاء ننزل کومه غواړو راو بلی کومه عالم په دې باندې من السماء د اسمان آیتن یو داش نخا چې هغه به دي خامخا ومني فظلت اعناقهم لها خادعين وبګرد دې گردنونه او دې غاړه غي تذلیلې خامخا به بیا ومني لیکن هغه منل بدیله فایده ورنکی وما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدث او نراجلی ته ذکر د مهربان بادشاہ طرفنا محدثین چې هغه تازه الا كانوا انهم موردین مگر دي داینه مخړون کی فقد كذبوا دي خلق درو جنو غنو دا نخي فسياتيهم پیغمبر درو جنو فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون يقين رابجيتا انجام دا خبرو دي ور پوری خندا کولا اولم يروا الى الارض آیا دین ګور دې اسمه کتا کم انبتنا فيها من كل زوج كريم سمرا زرغون کړی موږ په دې کې هر قسمه جوړي کریم مفید ان فی ذلک لآیا بشک په دې کې نخدا وما كان اکثرهم مؤمنین او نه اکثر په دې کې ایماندار وان ربک له العزیز الرحیم بشک استعرب غالب او مهربان دی ګور دا آیت دلته بار بار مکرر کیږي په خبره ځان پوي کړه دا ان فی ذلک لآیا وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک له العزیز الرحیم دا آیت بار بار مکرر کیږي د دې تکرار معنا څه ده د دې تکرار معنا دا یو واقعه ده د پیغمبر وای نه خصته وای نه منل غواړي دلیل غواړي نو دا نه خلا نو ان فی ذلک لآیات و آیت ولن راځي و دا نه خشو او بیا وما كان اکثرهم مؤمنین خدای دې باوجود اکثر خلک ایمان نه راوړي نو بیا ورپسې و ان ربک له العزیز الرحیم سمانه ده ستارب غالب ده قوت والا ده طاقت والا ده هغه بل نه خچ ده کوم غواړي نو هغه راوستې شي خو ځکه نه راولي ځکه چې رحیم مهربان ده د مهلت ورکي خدا بدبخت په دې نه پويږي چې دا بل نه خچ نه را لېږي نو ځکه نه را لېږي چې ده خو منی نه
او چې نه خراشي او دی ونه مني نو بیا خو به تبا کوي او تباول خو منظور نه دی لا ولې نه دی منظور ځکه چې الله تعالی رحیم دی دل نور مهلت ورکوي نو دا بدبخت په دې خبره نه پوي نو د هر واقعي سره دا خبره بیا دوباره کوي دغه واقعیا ده ګوره دا نه خله او دا بل نه ځکه نه راځي چې الله مهربان دی کنه غواړي دغه دا بل ځکه نه راځي چې الله مهربان دی د دې تکرار په مطلب ورسېږي دای مطلب واذ نادى ربك موسى چې کله आवाज کړه موسی عليه السلام استا رب موسی عليه السلام ته ان القوم الظالمين فرعون چې ورشه ظالمانو خلقو ته چې قوم د فرعون له الا تكون ولد خلنا نه یریږي قال نبی رب یا ما رب اني اخاف ان يكذبون زيريكم چې خلق ما دروغ جنو غني ويضيق صدري او زما سینه تنګيږي چرته می تقریرونه او درسونه نه دي کړی موسی عليه السلام چرته تقریرونه کړیو اول فرعون په کور کې لوی دی بیا مدین ته لاړل ته کړي بيزي ساتلې نو په جرګو کې نو ناس داسې مجلسونو ته نو تلې نو وېزاسي دا باندې سړی چې په داسې مجلسونو کې عادت نه وي یاره زه په داسې مجلسونو کې تنګېږم وایي نو دا خبره کوي چېرته به څلوېښتو کاله پورې سړی د اوشي عادت نه وي ويضيق صدري او زما سینه تنګېږي ولا ينطلق لساني او ژبه مې تیزه نه چلېږي څنګه چې عام پرې جرګو کې خلک ناسي او دا متلونه وایي او څه پرې جرګو کې چې ته کېنې که نه چېرته ناسي په جرګو کې که نه دا روغې دا جرګې نو په دې کې دا ځینې خلک بالکل د ټکي ناګانې امیان خلک بې تعلیمه او یاره داسې خبرې به وکړي که نه چې بالکل داسې د هوښیارتوب د سړی او دا ځینې خلک ځان د ډېر تعلیم یافته وي په دې دوو ګوتو کې داسې ګډ کړي پوهېږم خبره باندې دا د دې مرکو جرګو ډېر ماهر وي دا ملکان نه قبایلو دا ملکان دا ډېر ماهر وي په دې خبرو نو دی وایي چې ولا ينطلق لساني د داسې خلکو چې په جرګو کې ناسي په دې مرکو کې کښېني د هغې ژبې چې څنګه چلېږي څنګه چلونه ورځي داسې خو ماله نه راځي ما نه دی کړي چېرته فارسل الى هارون نو پیغام ولېږه هارون علیه السلام ته یعنې هغه هم پیغمبر که چې ما سره یي ولهم علیه ذنبون او د دې په ما باندې یو دعوه ده ولهم علیه ذنبون او د دې په ما باندې بدل دی د دې په ما باندې یو سړی مې ترې وژلی دی اگر چې ما خو په خطا وژلی دی خو هغه خو وایي فاخاف ان يقتلون نو زه یریږم چې ما به مړ کړي او خبره به عنوان اوري د مرګ نه نه یریږم خو خبره به ونه رسي قال كلا الله ورتوي بالکل نشي کېدی تا نشي وجلې فذهبا بآياتنا دواړه لاړ شئ زما د آیتونو سره انا معكم مستمعون تاسو سره مو خبره اورم فاتیا فرعون لور شي فقولا انا رسول رب العالمين ورتوي موږ رب العالمين استاذيو ان ارسل معنا بني اسرائيل او آزاد کړه موږ سره بني اسرائيل د خپل عبادت نه د الله عبادت ته قال دورتوي الم نربك فينا وليدا ولتا موږ علم نربک فینا ولې مونږ ستا تربیت نو کړې فینا په خپل کور کې ولیدان چې تکله ماشوم وي الګ ته خو هغه نه عدالت چې وړو کې لوي شوی مونږ وړو کې لوي کړې ولا بستفینا او تا تیر کړو زموږ په کور او په ماحول کې من عمر کې خپل عمر نه سدین لري کالونه 30 سال تقریبا په دې کې تیر کړو وفعلت فعلتك التي فعلت تا کړې دې هغه کار چې تا کړې دې هغه ته پته ده کنه داسې انور خلق په نه خبرې اکار چې دا سړی چې دی وځلې نه وانت من الکافرین او ته سخت ناشکرې ته کافرانو نه دلته مونږ کرو شه دی بیا دې مو سلام ملک او یادا چې نن مونږ ته اسلام دعوت کینو د دیش کاله چې دلته وی خو چې موږ څه کول هغه تا کول کنه نو وس چې ته دې ته کوپر وې نو دا کوپر خو یو ځل تام کړی وانت من الکافرین دا معنا هم کوي قال دور توي فعلتها اذا دا کار میکړو پاغه وخی وانه من الضالین او زه خطا شوی او ما نه په خطا یې دا سړی ما په څه توره خو نه وراغسته په شوک میواله اوس چې هغه دومره بیکار او چې په یو شوک باندې هم ټینګېدنه او یو شوک باندې مرشن دا زما غلطي خو نه ده اوس فعلتها اذا دا کړه مې دا کار په دغه وخت کې وانه من الضالین او زدا خطا کار نو ما په غلطۍ کې رانه شوی او یو مولوی صاحب او اوس مړ دی هغه به ترجمه کوله وی به من انا من الضالین زه خطا شوی ما اصل کې وی عزت له په فرعون په هغه مې وجو خو بس مخې له دی راغی هغه معنا دا چې بس په یو سړي پسې ځي او دا مر قابلی نو چې بل مخې له درشي نو مستری پورا کوونو دا مطلب شو ففررت منكم نزتا سنو تخيدم لما خفتكم چکر دنو يريدم طبعي رخوا فوهب لي ربي حكما نمال ما ربكم اتراك يعني پیغمبري راکړه وجعلني من المرسلين ويلقلم من المرسلين پیغمبراننا وتلك نعمه تمنها علي او دامستاله احسان دې جتیس باندې پما باندې ان عبدت بني اسرائيل پدې ورجتا بني اسرائيل غلامان کړی دي ستا په کور کې زپات شوم ما نو د دې بنیادی وجدا وجتا بنی اسرائیل غلامان کړیو
نو دا تسبادل به ما باندې کې دا ستا به ما باندې څه احسان دی چې تاسو په خپل کور کې پاتې کړم ولې زما کور نه وشو زما مور نه و زما پلار نه و زما خاندان نه و هغې زه نشم ساتلی نو ته به ما باندې دا څه لزبادې چې تا بني اسرائیل غلامان کړو نو زما مور زه په صندوق کې واچولم او دلته یې راوستم اوبو راوړم نو دا ځکه چې تا بني اسرائیل غلامان کړي نو یو طرف ته زما قوم غلامان کړي دي زما ټول قوم د غلامان کړي دي او ذلیله کړي دي نو دې ته نه ګوري او د دې ټول قوم په بدل کې یو فرد په کور کې پاتې کړي نو دومره لوی سړی او داس باندې نو شرمېږي نه چې په ما خپل ډوډۍ باندې په دې دواړو خبرو پوه شوې که نه دې ته تعبیر وایي ښه قال فرعون نو فرعون خو بس بالکل غلی شو په دې خبره کې خو بیا ټټم ونه کړ وایي چې بلې به خو داسې ستنې وله ووالې چې دغه خبره ته بیا دوباره ونه کړه بله خبره یې وکړه ویته چې ما ته وایي چې رب العالمین ومننه وما رب العالمین څه ته وایي قال دوی رب السماوات والارض رب د اسمانو د ځمکې وما بینهما چې په دې منځ کې دی ان کنتم موقنین پته ولګېده چې عالمین سماوات او ارض وما بینهما ته هم وایي ان کنتم موقنین که تاسو یقین والا قال لمن حوله نوې وی هغه چاته چې چار چا پیر ناسو الا تستمعون اورې کنه دا ګوره دا چې خبره د چارې په سزا کې ورسې په هوا کې اخوا دې خوا کوي نو موسی علیہ السلام سنجیده خبره کوي او د سره جواب نشته وای الا تستمعون غوږم دې بس دې مطلب دا دی چې خلک په سنجیدګۍ غور کوي نو وي بچا لګه دا خبره به چې فرعون ته وایي دا خبره ډیره سنجیده نه وای نو دا چې چا خبره سره چې په اخوا دې خوا کې تعالی والا کوي الا تستمع خو موسی علیہ السلام خپل خبره ټینګه کوي قال ربكم ورب آبائكم الاولين استاذ رب دې استاذ په خوانو پلانانو رب دې قال دې فرعون ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون استاذ پیغمبر تاسو را لګلې شوی داخلي ونه دې نو بیا موسی علیہ السلام اگر توحید خبره بیا کوي قال رب المشرق والمغرب اگر رب چې زو ته تعالی بل مغرب مشرق ورته دې خبره تم پسی پر کې ولا ضرب ورک دا بل لګیا یې دا د مناظره طریقه ده ایو دا هغه ته اهمیت نه ورکې دا هغه ته اهمیت هغه خپل خبره کوي د خپل خبره قال رب المشرق والمغرب رب د مشرق دی موسی علیہ السلام خپل دعوت خپل مقصد خبره کوي کنه او هغه وایي چې دا خبره اخوا تعالی والا شوه نو هغه کې لګیا دی موسی علیہ السلام خپل خبره باندې ټینګ ولاړ دی دا څنګه چې ته په یو ځای ته ورشي او خبره دی یو شروع کړي او ولته د حالات خلک را پیدا کړي چې ستانه خپل خطا کی نو بیا په بل څه شروع شي نو داسې مکه وګوره د موسی علیہ السلام نو دعوت چلی زده کړه خپل خبره کوا وایي خلک به خبره تعالی والا کوي خو ته به خپل خبره راټینګې هغه د دین خبره رب المشرق والمغرب وما بينهما رب المشرق والمغرب دوسری په دې منځ کې دین کوم تاقن کو عقل نه کارله قال نو بده پوښتنه چې اوس مې نه پریږي نو دمکی شروع کړه ور د اعتراض جواب نشي ورکول او دمکی ورکړي وینا ان اتخذت الها غیری کتاونی یو خدای د معنی علاوه لا اجعلنك من المسجونين زبتا وګرځم دا کسان جیت د نشویری قال د ورتوی اول وجیتک بشیء مبین اول وجیتک تمما اتجعلني من المسجونين ولو جیتک تمما جیل تا چې خیر دې کته تعالی راولم بشیء مبین یو دلیل ښکارا قال د ورتوی فاتبه نغراولا هغه په دې دلته سراسم سنشته کنه کونټه خو سره واغه دا کونټه ده نه دنه سبته چې بری کونټه کې دنه پورا قصه ده قال فات به دوی رايولا پیش کاین كنت من الصادقين کته درشتونه فالقى عصاه کونټه فورن مکه لرا واچولا فاذا هي ثوبان مبين ناس بدایو اجدها وا مبين خپړه غخکارا صحیح اجدها ته جوړ شو او د فرعون د تخنه داخله را تاو کړه او ته وې څنګه چلې منی کنه منه اچم دا د جبه پر څه شروع وکړه او فرعون نه یو دو خطاش ونزع يده او د خپل لاس راويستو فاذا هي بيضاء للناظرين نو دا پړقیدون کې وکتون کو لپاره قال للملائكه حوله ويا سردارانو تجددن چا پیرناسو ان هذا لساحر عليم دا ګور ډېر پوهه جادوګر دی يريد ان يخرجكم من ارضكم او غواړي تاسو بشر د خپل ځمکه نه ها اقتدار حکومت دنوالی بشهره د خپل جادو په ذریعہ فماذا تامرون نسوکم کوي یو دوته خطا دي کنه خیر ټیم خراب شوی داو نور قسم خراب داو رپیږي غریب وای فماذا تامرون جی تاسو سو حکم کوي نو دا اوسه پورې خو بتاوي چې حکم به ما خدای زېما نو خدای دې ته وي چې بل ته حکم کوي خدای دې ته وي چې بل ته حکم کوي نو دې وخت خپل خدای بیا یې راځه دا مطلب دې قالو دې ورته ارجه مور دا جمع صيغه متنوي
ای ته پته ده چې دا څه تش بوتل پاتې شوی دی دې وخت په کې څه نشته نو ارجه مهلت ورکا واخاه دلاو د ضرور لا وبعث کني سردار ته څوک د خبرې کوي فرعون ته څوک د وي وبعث دې براشه موقع ده اډر وتاو وبعث فی المدائن او ورګه په دې خارونو کې حاشرین راجمه کوونکې د جادوګرانو یاتوک بكل سحار علیم چراب اول تعالی هر جادوګر پویا فجمع السحر راجمه جادوګران میقات یوم معلوم دا وخت مقرر د ورځې معلومه تا وقیل للناس دنیا خلق ته منادی وشو خلق ته ویلې شو د سرکاري تنظیم لاندې هل انتم مجتمعون ولې جمع کېږي تماشا نه کوي لعلنا نتبع السحرة کې دې چې موږ تابعداري جادوګرانو کو ان كانوا هم الغالبين که چرته دي غالب او ګټورو فلما جاء السحرة ارکل چې جادوګران قالوا لي فرعون ته اين لنا الاجر دومره لره نرالو سبا ملاو مشي کنه سرکاري کار دې څه پیسې خو ملاوي دل پکار قومي خدمت ده نو څه پیسې هم پکار ان لنا لاجرا اي بدم نه پاره مزدورين كنا نحن الغالبين که چرته موږ غالب را لقابل نعم وانكم اذا لمن المقربين تاسو په دغه وخت کې لمن المقربين نږدې کارونه به غټه مرتبه ولر درک قال لهم موسى عليه السلام القوا ما انتم ملقون چې سمرا وړي دا چول د پارن وروای چوي د میدان ته فالقوا حبالهم دی واچول خپل راسه وعسيهم خپل کونټه وقالوا بعزه فرعون قسم مدي په لویا د فرعون زنده باد نصیب جی فرعون جی خلک وای کنه وای اجی چې چاته وای غریب د سنه خبرم نه یا کوم ځای او دیوته جی می دیوته چې واسي وی جی او غره پاسینو وقالوا دی بعزت فرعون د فرعون د لوی باندې مې قسمی ان لنحن الغالبون بشکم بغالبیو فالقى موسی علیہ السلام خپل کونټه ورواچه ولا فیدا یتلقف ما یافکون دری دروغه تیر کړه د دې دروغه تیر کړه ختم شو فولقي السحرة ساجدين جادوگران پریوسته شو سجده کوونکی قالوا آمنا برب العالمین ومن رب العالمین ایمان راوړی رب موسی و هارون موسی و هارون رب دې قال آمنتم له د ایمان راوړو تاسو په باندې قبل ان اذن لكم د خبرم عمر لمخ ما د اجازه تاسو ته انه لکبیرکم الذی علمکم السحر تاسو هغه مشر دې تاسو جادو خو دلې فسوف تعلمون پوه بشه لو قطعنا ایدیکم دبکټ کوم تاسو لاسونه وارد لكم تاسو خپې من خلاف نزل بدل ولا وسلبنکم اجمعین او تاسو په سلیکم ټول قالوا دی ورته لا ضیر اس تکلیف نشتا لا ضیر مونږ تکلیف نشته پدې ان الى ربنا لا ضیر یعنی لا ضرر دا دموږ تکلیف نه راکې او چې راکې برداشت کوو دغه تکلیف نه چې مونږ په ایمان پریږو ان الى ربنا منقلبون بشک مونږ خپل رب ته واپس کیدونکو منقلبون انقلاب رجوع ته وای انقلاب څه ته وای رجوع إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا مونږ تمساتو چې مونږ توبه خزه مونږ رب زمونږ ګناونه ان كنا اول المؤمنين ځکه چې مونږ په دې موقع باندې اول ایماندارو واوحينا الى موسى موسى عليه السلام ته ان اسر بعبادي چې د شپې بوده زما بندگان انکم متبعون استاسو تعقب بکی پتا سو په خلق در پسې درځي فارسل فرعون في المدائن حاشرين نراول له فرعون په دې خارونو کې حاشرين جمع کوونکې انها ولا شرذمه قليلون داخله شي دا یو ورکوټه باندې ډله شرذمه یا ورډاله طائفه من الناس لګدي وانهم لنا لغائزون او دا مونږه څه غوسه کوي یاره بس څه قار را لراولینو وانا لجميع حاضرون مونږ ټول غره متيقظ او بیدار یو مونږ ټول غره خو خيار او دا چې بیدار دي چې تللی دی او دی ودو وي مونږ بیدار یو وایي په مخدو غنا خدا چې سرکاري چغې دی وایي وإنا لجميع حاضرون ومن طول غريب خو بيدار يو فأخرجناهم نمدير راويست من جنات دباغنا وعيون ودشنونا وكنوز ودخزانونا ومقام كريم ودمزدار كورنا دا كذلك مدقشان وورثناها بني اسرائيل او داسزون من بني اسرائيل تورکړه د دې معنا نه ده داسزون دغلتا یعنی باغونه خزانه مزیدار زینا دا یوازې په مصر کې خو نه وو واورثناها دقشان چې جنمون بني اسرائيل تورک کله چې دی بیا جهاد کو فلسطین قبضه کو د داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام په زمانہ کې فاتبعوهم مشرقين ورپسې شو په دا فرعونیان د ساخ په وخت کې فلما ترى الجمعان چې کله دواړو ډلې یو بل ولید قال اصحاب موسی علیه السلام مرګرو ان لمدركون مخرلان دي شو بدار فوجان رانه بس قال دورتوي كلا نمشلان دي کوله ان معي ربي سيهدين بشك ما سر ما رب دي وما تبلار خي
فاوحینا الی موسی وحی کړم موسی علیہ السلام ته ان ضرب بعصاک البحر چې وای پر دریاب پر اسکونټه باندې دا سمندر فانفلق دا سمندر جدا دریاب جدا شو فکان کل فرق شهر یو حصہ دې کتود العظیم پشان د غټ غټ غارا دیخوا او لار په مینس کې بالکل وچه شو وچه لار په کې جوړ شو او دا په دیخوا مودرې د غټ غرونو په شان ته دیخوا مودرې سر سید احمد خان وای په دغه وخت د سیلې رااله په دې سمندر کې یو دغه کنه هغه جوار باټا چې ورته وای نو دا چې سمندر کې سیلې راشي وای سیلې رااله او بدغه مقاومه بس موسی علیہ السلام یې لګر راځي چې سیلې راغله دا دروازه دا سمندر نیم کړه د چې ورزوپی نو دومره سیلې و چې دومره غټ غټ غرونه ودرولو او د موسی علیہ السلام یو ملګری نه اوچت کړي شرط چې دومره غټه سیلې وکنه نو خو خلک به اوچت کړي کنه دا عقل منی وسه یره چې دا سر سید احمد خان وسوي کنه سر سید احمد خان سرم دی سر دی او خپې دی فاتبعوهم دا فانفلق دا الله تعالی د طرفنا د موسی علیہ السلام معجزه ونه دا بدبخت خو معجزه نه پیژني کنه دا بدبخت معجزه نه پیژني خلک په دومره غټه ګیره باندې دوک کیږي کویږي په خبره نو دا به انګریزانو ویلې دومره غټه ګیره پرې را ځکه د مسلمانانو سادهګان دي په دې ګیرو ډیر دوک کیږي پرې غټه غټه ګیرو ما ته چا ویلي والله علم دې غور ما شی به بد کړه دا کني نو ذخره ولا او چې شی ډیر زیات بد کړه دا نو دې په دومره غټه سي پردا چولې ولسي والله عالم دا واشه خبره ده خیر دی دا کې زموږ څه کار دی غوري وو کنه مونږ په غور څه کوو او خبره غلطه دي ذاتياتو کې زموږ څه کار وازلفنا ثم الاخرين او نږدې کړم په دغه ځای کې دا نور فرعونانو وانجینا موسی او خلاص کړم موسی علی السلام او ما هو اجمعین او څوک چې ورسره دي ټوله نو په دې دریاب کې موسی علی السلام یو مرګرم نه ډوب شوی او د فرعون ته یو مرګرم نه دی بچ شوی نو دا نه ده نو د دې نه زیات نه خطر بل څه غواړي ان فی ذلک لایا بشک په دې کې غټه نه خلق څوک نه خمنی وما کان اکثرهم مؤمنین او دې اکثر په دې کې ایماندار دي باوجود وان ربک له العزیز الرحیم مستعرب غالب دی بل نه خراوړي شیخ رحیم مهربان نه ځکه نه راوړي چې د دې تبا کول منظور نه دی واتلو علیهم نبا ابراهیم اول ولادی بمخکی واقع د ابراهیم علیه السلام اس قال لی ابي چې کړه د ویل خپل پلار ته قوم یو خپل قوم ته ما تعبد د شی عبادت کوي قالو دی نعبد اسنامن مونږ د بوتانو عبادت کو فنزل الله واقفین دی ته پراته یو چیلیو قال هل يسمعونكم دوتوی ولدا اوري استاسو خبر از تدعون چې تاسو ته आवाज کوي او ينفعونكم یا تاسو له فائدہ درکوي او يضرون یا له نقصان درکوي قالو دی بل نه په دغه چل نه پويګو دا خپل کته سنوي سره راغله سابقون د ښکاری او ابيغون ته پدغه نه پويګو پلار مورم دسه کوو مونږه کو بل وجدنا اباءنا بلکې مونږ ته مونږ خپل پلار نه کنا کذالک يفعلون چې دا شي کول قال دا ورته افرایتم ما کنتم تعبدون آیات تاسو خبره دا غسنه چې تاسو عبادت کوو انتم واباکم تاسو استاد پلارانو علقتمون طفانو فانهم عدو لله ټول زما دشمنان دي الا رب العالمین سوا رب العالمین الذي اغرب العالمین خلقني چې پیدا کړم په هو يهدين ما تبلار خي دا او الله تعالی صفات بیان نه چې دا غرب بندگی ولې نه کوي چې پیدا يم کړي او انسانيت هم درته خو دا والذي هو يطعمني ويسقين او الله غزا ته چې مال ډوډۍ راکوي او مال وبرا کوي دا مرستو چې کله زنا جوړ شم فهو يشفين نو مال علاج کوي او زما له شفا راکوي دا شنو وي چې واذا امرزني چې کله منا جوړ کړي دا ادب د وجه نه وي واذا مرستو چې کله نا جوړ شم حل نه جوړ کولم څوک کوي الله پاک کوي خدا ادب کوي دا فهو يشفين ما لا علاج کوي او مال شفا را کوي والذي يميتني او چې ما بوجني ثم يحيين بیا میرا ژوند کوي والذي يطمع او دا غزات زما تمدا ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين چې ما ته وبخښه ما ګناونه د قیامت پر ورځ باندې ما غلطي خو نشته خو بیا عام خبره خو کوي نو کدا غنښت زمو خوشته کنه مو ته سبق را کوي کنه رب هب لي حكما بیاوي اذا رب ما توبخي پو یا علم والحقني بالصالحين والصالحان سرم یو ذکی وجعل لي لسان صدق اما د پاره مقرر کې نیک نامي فی الاخرین پرستنو خلقو کې خدای پاک جرست خلق می په نیک نوم باندې یاد کی وجعلني من ورثه جنة النعيم او ما وګرځي وارثانو دا کسان چې وارثان دي د جنت د نعمتونو واغفر لي ابي او ما پلارو بخیر نو کان من الضالين ذکر د گمراهانو نه ده دا په کوم وخت کې چې وته پته نه و چې دا په کفر باندې مړ ده چې پته وته ولګي چې په کفر مړ شو نو بیا تبرأ منه او مور به کې ور ذکر نکړه واغفر لي ابي یواله پلار ته په دواګه کې مور ته بم کې
نو مور په کې ولې ذکر نه کړ نو وی زاد المسیر حسن بصری وی زاد المسیر وی قال الحسن حسن بصری وی بلغنی ان امه كانت مسلمه على دینه چې مور مسلمان او ایمان پر راوړې او د په دین باندې وا نو بخنه به هغه د پاره مختی د څنګه چې هغه د پاره خو دې معنا دا چې هغه د ایمان توفیق ورکړي نو دغه ته د ایمان توفیق ملاو کنه دا مطلب ولا تخزنی یوم یبعثون او ما مشرمه پک مور چې داخله ټول راځم شي راپورته بشي یوم لا ينفع مال ولا بنون پک مور باندې فائدہ بنور کې مال او نظامن الا من اتى الله بقلب سلیم شو علا شان چې د خدای مخله راشي سره د داسې زړه سلیم چې د شرک او د بدعت نه پاک دی او ازلفت الجنه للمتقین نو نږدې به جنت متقیانو ته وبرزت الجحیم للغاوین او خار بشي جهنم گمراهانو ته وقيل لهم دي ویل شي اينما كنتم تعبدون من دون الله کم زید هغه سجنا تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه هل ينصرونكم ولې تاسو مدد کولای شي او ينتصرون یا د خپل ځان بدل غستې شي فكبكبوا فيها نو دی په کې نشکور ورواچولای شي هم پر جهنم کې هم د دې د خدایان والغاوون او د دې د گمراه مشران او د گمراه تابعدارانو کوب کیبو اصل کې کوب بده فكبت وجوههم خو کوب بکې دا به درېشوي بیگانه درېشوي نو دا یو پکې پکاب باندې بدل شو نو کوب کې بشو فكبكبوا فيها نو نشکور به ورواچول شي د دې د دروغجن خدایان د بوتان متان فيها پر جهنم کې هم د دې د خدایان والغاوون او هغه گمراه تابعداران او بندگان وجنود ابلیس اجمعون او د ابلیس ټول لخر دا قالو بیا بدی په دغه منځ کې جګړې کوي پر جهنم کې وهم فيها يختصمون دیو پر جهنم کې دیو بل سره جګړې کوي باسونه کوي وای بدا کشران دې مشرانو ته تالله قسم مری په الله باندې ان كنا لفي ضلال مبين چې موږ په سخت گمراهي کې وو اذن سويكم برب العالمین چې تاسو رب العالمین سره شریک ولای د رب العالمین هم نه مرلا او د خپل لیډر دې کې لیډر دې کې ګیډر دې وایي په خبره نو دته به وي چې خدای دې غر کړي شکل ته دی وګوره واقعي زغړ گمراه او چې ما د خدای پاک په ځای او د پیغمبر په ځای ستا خبره منله حاجی نو میګر دا په وګو باندې کړ وستوبه وباسه کړه دا مطلب دی وما اضلنا الا المجرمون او ندي گمراه کړي موږ لره مگر داسې مجرمانو بی دین خلکو بی دین لیډرانو بی دین استادانو بی دین پیرانو فما لنا او بی دین ملکانو سردارانو پکې وایار فما لنا من شافعين وینشت موږ د پاره سفارش کوونکی ولا صدیق حمیم او د ګرم دوست حمیم معنا هغه دوست الکه پلان کې ګوره په پلان کې ډېر ګرم دی دې په پښتو کې وای دلته بدار نه خو حاجی په پلان کې ګوره په پلان کې ډېر ګرم دی سر په ور کوي نو داغه په مخې ولا رسونه وې زمکه نه بدر واچي ګوره نو دا دوست ګرم دوست چې داغه په سر جګړه کوي دا مطلب فلو ان لنا کرتن کبه موږ د پاره دوباره ته دنیا ته فنكون من المؤمنين نو موږ ایماندارونه یو خو د ایمان د وجنه چا سره تعلق دی کنه د اسلام د وجنه د څو وخت دی دغه په سر جګړه کوي هغه ثواب دی خو یو اجر دنیا په وجه باندې دا فنكون من المؤمنين شبه موږ ایماندارونه ان فی ذلک لآیه وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم كذبت قوم نوح المرسلین نوح علیہ السلام قوم پیغمبران دروغجن غړي وي قال لهم اخوهم نوح چې کله ویل وی ضرور دي نوح عليه السلام لا تتقون دخلنا ولن يريغا اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون دا الله نو يريغا ما خبرو منه قالوا دي وي انو من لك والاستاب بان اعتمادك واتبعك الارذلون واستاثركم مرګري دي ډېر کمزور او ډېر لاندې خلک دي مرګري دي قال وما علمي بما كانوا يعملون دوی زما علم نشته په سبانه جدي مخي کول ان حسابهم الا على ربي د دې تر زمانه حساب نه مگر زما پر رب باندې نو تشورون کتا صدا عقل نکار له ما نه بتوارد المؤمنين نه مگر شرون کې ایماندار ان انا الا نذير مبين نه مگر يرون کې اختیار قالوا دي ویل لم تنتهي كن قلاره يا نوح اي نوح لا تكون من المرجومين نشيبت درټل شونا یاد وشته شونا پکانو قال رب ان قومي كذبون دوی زما رب زما قوم دروغجن غړم وګڼلم ففتح بيني وبينهم فیصله راول دما جدائی راول دما او دلی په منځ کې دی غر کو ماته بچکا فتحا داس جدائی چې هغه کامل جدائی ونه جنی او خلاص کما او ما یمن المؤمنین او سوچ ما سره دی ایماندارونو د اخلاص کا فان جنا موږ د اخلاص کوم ما او فی الفلک المشحون او سوچ د سره پاکشته کې المشحون چې هغه ډکا شحن شحنت الاناء اذا ملأته په دې جدید عربی کې شاحنه ټرک ته وایي
سامان نه خلق ډکې الفلک المشحون هغه کشته چې هغه ډکړه سارویم پکې و انسانانم پکې و ثم اغرقنا بعض الباقين بیا د دې نفس چې دیم خلاص کړه نورم غرق کړو ان فی ذلک الایا وما كان اکثر مؤمن وان ربک له العزیز الرحیم كذبت عاد المرسلین عادیان پیغمبران ته ودرلو اذ قال اخوهم لهم اخوهم هود لا تتقون چې کله د هود ویلو د دې رور چې د الله نه ورنه یریږي انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون ما اسالکم علیه من اجر ان اجر الا على رب العالمین اتبنون بكل ريع آیه تعبثون ولتاس جوړه پاروچت زبان یو نه خطا بسون اصلو بجو اصلو بکوي اوچتو چت خټانو باندې پوچتو چتو غرونو باندې به د پاسا باندې جوړولې او اسی فزولیات لکه نن سبا چې یو سیب بغله په خبر کې امدا او بل په کم ځای کې دا بل په مری کې دا بل په اسلام آباد کې دا او اسی کال تیر شي او راشي او دا ولې یو ورځ لملان نشي بس اسی فزولیات شیطانان پکې شي شیطانان له جوړي فزول اتبنون بكل ريع ريع معنا مکان مرتفع پوچت زبان آبادی کوي آیتن یو نه خبر جون په جوړوي تابسون اشلو بکوي پکوشي گینا وتتخذون مصانع او جوړوي داس کورونه او داس قلاګانې لعلکم تخلدون دام خیال لې چې همیشه به پکوشيګو مولانا مودودی نه یو ځل چاته پوښ کړو ویجی په مسافر باندې د څلور رکعاته مون 100 رکعاته دی وی 2 رکعاته وی بیا خو بری دنیا کې مونږ ټول مسافر یو نو بیا به 2 رکعاته کوو نو مولانا مودودی وته وی چې مونږ کې نو مسافر ته خیالي کړي چې بنگلا جوړم نه مسافر ته خیالي وی چې بنگلا جوړه نه بیا د خیالي چې مسافر نو بیا شټ غراول ویلره په مانزه کې ته خیالي د مانزه لپاره مسافر او چې بنگلا جوړه نو ویل کړه کنکریټ پکې لګ زیات کړو دا سیمنټ پکې زیات کړو دا شیخان پکې ډېر مضبوط ولګوا چې را پرې نه وځي نه پتا وخت کې خیالي چې مسافرم پوهې شوی بلې باندې کنه دې دا جواب وای دې دا جواب بیا بل تاسو کا لعلکم تخلدون داسه عبادت جوړاوي لکه چې تاسو دا خیال چې ټول عمر بجوندیو و اذا بطشتم جبارین او چې کله حمله کوي چا سره جنگ کوي نو جنگ کوي ظالمانه ستاسو ټول جنگونه د قبایل جنگونه دي ستاسو ټول جنگونه ظالمانه جنگونه دي ستاسو د جنگ څخه مقصد نشتا ستاسو د جنگ څخه اصول نشتا ستاسو د جنگ د پاره څه جواز نشتا دا قبایلی جنگونه دي دا د مفادات جنگونه دي دا د لوټ مارې جنگونه دي دا د ډاکې او د خلکو په وسایلو باندې د قبضه جنگونه دي او دا ظالمانه جنگونه دي په دې پوه شئ و اذا بطشتم او چې کله تاسو په حمله کوي نو بتوشتم حمله کوي جبارین ظالمانا اسی پورا من خلق تبا کوي داغي کورونه روانه وي داغي په وسایلو قبضه لګوي تاسو د جنگړو سره اصلاحي مقصد شته نه دای معنا نه پرې پوي شوي و اذا بتشتم و اذا د مچي دم دي اغم سم ټک ور کوي اصلاح نه کوي و اذا بطشتم جبارین چې کله حمله کوي نو حمله کوي ډېر د ظلم حمله فتقوا الله واطيعون نو الله نه ويریږي او زما خبره ومنه وتقوا الذي لا غزات نو ويریږي امدکم بما تعملون چې تاسو له زیات درکړي دي هغه څه تعالی مو چې تاسو ته پته ده هغه څه دي امدکم تاسو له اضافه کړی ده او زیات درکړي دي بیا نام انصاریو بنینا زمانہ وجنات و باغ و عيون چې اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم زیریګم پتا سبحان الله عذاب د ورځې لوی چې د دې ارسن باوجود به در باندې عذاب راځي ځکه تاسو نه شکرې کافران قالوا دی وی سواء علینا برابر خبر په مونږ باندې او استام لم تکم من الواعظین کته مونږ ته نصیحت کېو که نصیحت کوونکې نه کې نصیحت کوونکو نه نه مونږه منونا مونږ تاسو ځان مستړی ان هذا الا خلق الاولین نه دا ته چې مگر د عادت په خوانو خلق لري اشه د مشرانو په مخه دا نصیحتونه یو د نصیحتونه خلیل امراوست دا یا ان هذا الا خلق الاولین دا مرګ او ژوند نه مگر عادت ته په خوانه ده دا خو د په خوانه دا طریقه د خلق پیدا کیږي عمرې واستابه کې چاره وسله چې جنت به یو دا دی وما نحن بمعذبين او نه مونږه عذاب پرې شوی فكذبون پیغمبر دروژن مونږ فهلكنا من متباك ان في ذلك الايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين سمودیان پیغمبران دروژن له اسقال لهم اخوهم صالح لا تتقون چکل صالح علیہ السلام ته ویل دا ولنه اخذين ولنه یریږي اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما ارسلكم عليه من اجر ان اجر الا على رب العالمين اتتركون فيما ها هنا امنين آیا تاسو پر خو دې کې دې شي فيما په نعمتونو کې ها هنا چې دلته په دنیا کې امنين په امن باندې
ټول عمر بجوندې په دې نعمتونو کې فی جنات اغماها هنا سشره اغه نعمتونه چې دلته په دنیا کې دي اسدي فی جنات چا باغونه دي وعيون او چنی دي وزروع او پسن دي ونخل او کجور دي طلعها هضیم چې داغه میوه او داغه غنګوچی هضیم د ډېرې میوه د وجنا او د ډېر ګورواله د وجنا راماتې دن کې دي طلعها چې داغه غنګوچی چې دي هضیم هضم ماتول ته ویل کېږي دا معده چې ازم کې نس کوي کټ کټ کوي طلعها هضیم چې دا غیغه میوه چې دی هغه غنګوچی چې دی هضیم هغه څنګه را ماته دوت نږدې دا شي ګوري ګوري دي او دا شي ګن ګن غنګوچی دي چې دا څنګه بالکل راخته شوی دي دا مانم ټیک ده او دا مانم ټیک ده چې طلعها دا غیغه تیغه او دا غیغه ونی چې دی هضیم درس نه ډکري د خوان نه ډکري کجوري دي نو لونواله پکې ده کانګور دي نو بری پکې کمنې دي نو بری پکې کمالټي دي نو دوبو نه ډکې دي طلعها هضیم میوه دوبو نه ډکې دي درس نه ډکې دي وتنحتون من الجبال بيوتا او تاسو کټ کوي د غرونه کټ کوي غرونه بيوتن د کورونو لپاره فارهین چې په دې کې ډېر ماهر یې فتقوا الله واطيعون الله نو یریګو ما خبرو منه ولا تطيعوا امر المسرفين او خبر منه تابعداري مکوي د وینا او د حکم دا کسان چې کوم زیارته کوونکې دي الذين کسان یفسدون فی الارض جبسنا کې فساد کې ولا يصلحون او اصلاح را ولدا لیډر خبره منه قالوا دي ورته انما انت من المسحرين ته د جادو کړې شونه او مسحر سحر په عربی ژبه کې رئا پیجنې کنه ترخه انما انت من المسحرين ته ترخه ینه سګیلرون کې مړه انسان دې مون پښانته دا معنا ده ما انت دا معنا او مسحرين جادو در باندې شوی دا معنا هم ټیک دا دواړه معنی ټیک دي مسحر سحر والا یعنی ینه سګی والا او مسحر معنا چې جادو په شوی نه ما انت الا بشر مثلنا ته نه مگر انسان دې مون پښانته فاتبه آیت راول متيونخه بل نه خراوړه کنه ان كنت من الصادقين کتدرشتنه قال ذي هذه ناقه ذو خنخشوا لها شرب دې د پاره یو ځل دو بسکلی ولکم شرب یوم معلوم تاسو د پاره د ورځې معلومه وار دې د وبو شرب څه ته وي د وبو وار د ګودر وار د وبو ولا تمسوها بسوء او دې لګوت مورړې په بدنیت باندې فیاخذکم عذاب یوم عظیم وبنشتا سو عذاب دور دې لوی فقروها نو دې زخمی کړه مړک فاصبحوا نادمین او ګرځې د پیمانه فاخذهم العذاب نو عذابونی ول ان فی ذلک لا وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک له العزیز الرحیم كذبت قوم لوط المرسلین لوط علیہ السلام قوم پیغمبران ته وجن غنیو اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون چکلا ورته ویلو دې لوط علیہ السلام د خدای نه ولنه ریګه انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطيعون ما اسالكم عليه من اجر ان اجر الا على رب العالمين اتاتون الذكران من العالمين تاثرات لکوي نارینه او تا من العالمین د مخلوقاتنا د نارینه او خپل حاجت پوره کوي وتذرون فريده تاسو ما خلق لكم چې پیدا کړی تاسو لپاره ربکم چې تاسو رب دې من ازواجکم چې تاسو بیان دي هغه فريده بل انتم قوم عادون بلکې تاسو داسې خلک یې زیاتی کوونکې قالوا دی ویل ان لم تنتهي الو تو کتن قرارې کې الو تلتكون من المخرجين شيبه دې استشونه قال ذکر نه ودیو باسو قال اني لعملكم من القالين د بيزستاس عمل لپاره لمن القالين دا کسانو نه چې څوک نفرت کوي قالين یو قالين دی کنه دا قالين عربي نه ده قالين یو دی قالين جمع ده قالين ما ودعك ربك وما قلا قلا يقلي بغض دوي نو قالين قاليان قاليون نو قالين ته جوړ شو او په یې بدل شو په زرادي کې براش انی لعملکم من القالین زستاسر دی عمل لپا سر نفرت کوونکې مدا کسانو نه چې خلق چې نفرت وسره کوي د دې سره زما نفرت ته رب نجنی ای زما رب ما اخلاص کی او اهلی او زما بال بچ مما عملون دا من نج داخله کې کوي فنجینا واله نو موږ اخلاص کړو او د بال بچ اجمعین ټول الا عجوزن سوا دا خزنان بډای نه فل غابرین چې رستفات شوی و د خزر ثم دمرنا الاخرين بیا دارستنی خلقم تباک رجل د قوم وامطرنا عليهم مطرارا ورو پریمانی من باران د کانو فسا مطر المنذرین ډیر بد ده باران دا کسانو چې او يرولې شي او يریږي ان فی ذلک لآیه کمه نه غواړي دا دومره نه ملاو نشوي وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذب اصحاب الايكه المرسلين جنگي والا پیغمبران درو جنگلي دا سوق دي شعیب علیہ السلام قوم نے تا تماوی دا تبوک تم لګلې شو مدین تم لګلې شو تبوک والا من پته لګي نقصان کا او دین دا یو قوم دو شاخونه
اذ قال لهم شعيب الا تتقون چکه وتویل شعیب علیہ السلام د الله نور نه یریږي انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطيعون ما صلكم علیه من اجر ان اجر الا على رب العالمین اوفوا الكيل ولا تكونوا فرقوا پیمانه ومکیږي من المخسرین د کوم ان خلق له حقنا مکموي وزنوا بالقسطاس المستقيم او طول کوي په سم ډنډبانه په سم تلا ولا تبخسوا الناس اشياءهم ومكم خلق تداغي سجنا ولا تعصوا في الارض مفسدين مگر دې په مکه فساد کوونکی واتقوا الذي خلقكم دا الله نو یریږي تاسو پیدا کړی والجبلة الاولين وطفاني امتنا وطفاني مخلوق قالوا دي ورته انما انت من المسحرين بشک ته خود جادو کړی شو نه یا ته انسان وما انت الا بشر مثلنا ته موږ پشانت انسان وان نظنك من الكاذبين او موږ ګمان دې پتا باندې ته دروغ وې دروغ جنون ای فاسقط علينا كسفا من السماء واچو په باندې ټوټه د اسمان نه كنت من الصادقين کته درشتنه نه قال دی ربي اعلم ما رب پوی دی بما تعمل مستاسد عملون خبر دی او سزا باغ درکې فكذبوا دي دروغجن غنو فاخذهم عذاب يوم الذله ونول دي در عذاب دا ورځ د صاحبانا سوره او د سوره نه په عذاب راغی تفصيلات سو ممتن دي معلوم ممکن ده ورته راغلی بل سې کہانی تر ورېدلی انه كان عذاب يوم عظيم بشك دا عذاب د لوی ورځي ان في ذلك الايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وانه لتنزيل رب العالمين دي ټول دلائل دا معلوم شو خلاصه چې دا قران نازل شوی کتاب دی د رب العالمین له طرفنا نزل به الروح الامين نازل شوی دی د دې کتاب سره راکو شوی دی د دې کتاب سره راکوز کړی دی او راوړی دی دا کتاب الروح الامين هغه جبريل عليه السلام چې هغه انتهایی امانتدار دی ځانه په کې کمی زیات نه کړي علا قلبک استا پزره یعنی راولې تعالی استاد یاد کړي لري تكون من المنذرین چې شی ته يرونکو او بلسان عربی مبین په داسې جبه کې چې عربی دا په ډاګه خبره کوي وانه لفی زبر الاولین او د دې قران دا ذکر او یار دې پیغمبر دا ذکر په پخوانو صحیفو کې مشتا د انه ضمیر چا راځي ذکر د دې قران مزامین د دې قران او یا و انه ذکر د دې پیغمبر لفی زبور الاولین په پخوانو صحیفو کې ده کله مولانا شمس نوید ترجمه کې هغه بدل ته څه وای چې و انه او د دې پیغمبر دا نوم چې ده لفی زبور الاولین دا په اده ګرند کې مشته ده په ګرند راواله په هغه کې د دې پیغمبر نوم ده او یقینا نن په اده ګرند کې د پیغمبر علیه السلام درې واړه نمونه پکې موجود دي محمد احمد محمود دا درې واړه نمونه د پیغمبر علیه السلام په څیر موجود دي د هندوانو په دې ګرند کې وانه لفی زبر الاولین او بشکره دې پیغمبر دا نوم چې دی او د آیات چې دی دا په 13 صحیفو کې موجود دی دا مطلب اولم یکن لهم آیه ولنذر خلق د پار نخا د دې پیغمبر د رښتینوالي او د دې قران یعلمه علماء بني اسرائیل چې پیجنی او پویږي په دې باندې علما د بني اسرائیل پته ورته ولګي په بني اسرائیل کې عبد الله ابن سلام برته وایي چې او ما ته پته ده چې داسې يعرفونه كما يعرفون ابناهم ولو نزلناه على بعض الاعجمين او کدا قران را لګره موږ په هغه کسانو اعجمیانو باندې